ډېرو محترمو مسلمانانو یو بهترینه د بسم الله د برکاتو وظیفه راته ښیم. اسانه وظیفه ده، بسم الله الرحمن الرحیم. کوم انسان چې دا وظیفه وکړي محترم مسلمانانو په دې طریقه باندې وکړي انشاء الله د الله جل شانه په احسان او په توفیق سره د الله جل شانه په لوی حکم او ارادې سره به د انسان حاجات پوره شي. ځکه دا ډېره بهترینه طریقې سره دا بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه د محترمو او اسانه هم ده. لږه تعداد سره انشاء الله چې کوم انسان وکړله، کو نارینه دی کو زنانه دی، کو لوی حاجت دی کو وړوکی دی، کو زر حاجت غواړي. بعضې خلک وایي زموږ چې زر حاجت پوره شي، نو دا د یو ورځ وظیفه ده، یعنې د یو ټیم وظیفه ده. انشاء الله چې د یو ټیم تاسو دا وظیفه وکړله، الله جل شانه به ستاسو په دې باندې حاجات پوره کړي او ستاسو به الله تعالی ډېرې زیاتې انشاء الله چې کوم رنګه حاجت وي هغه به الله تعالی پوره کوي. د بسم الله الرحمن الرحیم ډېر بهترین دغه د وظیفه ده او انشاء الله د هر رنګه حاجت دپاره د هر رنګه مشکلات دپاره دا وظیفه ده. نو دا وظیفه را سره پوره انشاء الله واورئ او انشاء الله یقین سره یې وکئ. ازموده شوې ده، مجربه ده، علماو ذکر کړې ده انشاء الله د ډېرو حاجاتو دپاره ده. یعنې کوم حاجت هم نه پوره کېږي، هغه حاجت په الله تعالی انشاء الله بهترین طریقې سره پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، د ټولو مسافر د الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. ټول مسافر د الله تعالی په ډکو منګلو خپلو کورونو ته خپلو ویانو ته راوستلی. که مسافر بهر مشکل لري، کارونه نشته، نورې مسلې ورته ردي، پریشانۍ ورته ردي، الله تعالی د ټولو مسافرو پریشانۍ، غمونه، تکلیفونه ختم کړي. الله تعالی دې ورته ښکلي روزګارونه ورکړي. څونه جینکۍ دي، تورسرې خویندې دي زما، الله تعالی دې دغه تورسره خویندو له زما ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. دغه تورسره خویندې الله تعالی نکاحګانې په هغه ښکلي ځایونو کې وکړي کوم ځای کې چې د هغوی زړه غواړي. الله جل شانه مو تمام حاجات پوره کړه. محترم مسلمانانو، نن د بسم الله الرحمن الرحیم د کلمې یعنې د بسم الله د کلمې عمل دی، وظیفه ده. او د بسم الله د برکاتو نه تاسو هر یو انسان واقف یې چې بسم الله الرحمن الرحیم څونه برکت لري، څونه طاقت لري. د الله تعالی نومونه هم پکې دي. الله، بسم الله یو د الله تعالی ذاتي نوم دی، رحمان او رحیم د الله تعالی صفتي نومونه دي. نو درې خو پکې اسم اعظم یې شي محترمو. نو کوم انسان چې دا وظیفه په دې طریقې سره وکړي انشاء الله د الله تعالی نه پوره امید دی چې د انسان حاجات الله تعالی پوره کړي. طریقه یې دا د محترم مسلمانانو اول خو به تازه اودس وکئ. تازه اودس چارهدام به وکئ. صحیح شوه. اودس چارهدام دې تازه وکړو، نو بیا به د اودس چارهدام نه پس به 2 رکعته نفل وکړي. 2 رکعته نفل دې وکړو، سیم فل بس 2 رکعته نفل مونځ کوم په دې حاضر وحه سورېدا لاره محمد کعبې شریف. کو په دا نشي ویلی په زړه کې ستا نیت و 2 رکعته نفلو، بس دغه نیت ستا دپاره کافي دی. دغه نیت نه پس بیا په دغه خپل ځای باندې ناسې زر پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم زر پیرې بیا بسم الله وي. صحیح شوه. بیا به د الله تعالی نه خپل حاجت، کم حاجت چې دی هغه حاجت په الله تعالی نه وغواړئ. الله دا حاجت مې پوره که، الله دا حاجت مشکل مې اسان که، الله دا پریشاني مې ختمه که. الله ته پریشانو ختمولو والا ذات یې، ته د مقاصدو پوره کولو والا ذات یې، ته رب کریم یې الله، ته هر څه کولی شي په خپل قدرت سره. الله نو زما دپاره د خیر فیصله وفرمایي، الله زما د حاجت پوره کړي. صحیح شوه. دا دې وکړو، بیا به 2 رکعته نفل وکړي. دا خو لکه 2 رکعته نفل شو، زر پیرې د بسم الله وي. بیا به 2 رکعته نفل وکړي په دغه اودس باندې، په دغه ځای باندې، او بیا به بسم الله الرحمن الرحیم د 2 رکعته نفل نه پس به زر پیرې بیا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم زر پیرې دا بیا پوره کو. بیا به 2 رکعته نفل وکړي، یعنی دا به 12,000 پیرې پوره شي. 12 رکعته نفل به ورسره وکړي او 12 پیرې به دا یعنی زر پیرې به په پیره کې دا وایي. نو انشاء الله چې دا تا کله بیا پوره کړو، نو بیا به ورسره درود ابراهیمي یو څو پیرې ووې په صحیح طریقې سره. کوم چې موږ مانځه کې درود شریف وایو هغه درود شریف به ورسره ووې. یو څو پیرې کو 11 پیرې دې ویلی شو، کو 21 پیرې دې ویلی شو،
کو 100 پیرې دې ویلی شو، کو دونه دې هم نشو نو 3 پیرې ووایه او بیا دعا وغواړه، دعا نه پس بیا 3 پیرې درود شریف یا 11 یا 21 پیرې درود شریف ووایه. صحیح شو؟ په تاسو وظیفه باندې پوه شوي انشاءالله. 2 رکعاته نفل کول او د سره دا هم وکړئ 2 رکعاته نفل بیا 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، بیا 2 رکعاته نفل بیا 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، بیا 2 رکعاته نفل بیا 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم. نو انشاءالله چې دا به دغه تعداد سره به انشاءالله 12000 پیرې به دا تعداد پوره شي او ورسره به دغه نفل هم ستا پوره شي او انشاءالله د دې ختمېده به وي او ستاسو حاجت پوره کېده به وي. دا ډېره بهترینه د بسم الله عمل دی. نو کوم مسلمانان چې څونه پریشانو کې دي، غمونو کې دي، تکالیفو کې دي، ټینشنونو کې دي او حاجات یې نه پوره کېږي، نو د هغوی دپاره دا بهترین عمل دی. خیر دی که وخت پرې داسې ګنټه نیمه یو وخت پرې لګي انشاءالله د خپلو زندګو د صحیح ژوند دپاره، د خپلې زندګۍ د ښکلي ساتي دپاره، د خپلې زندګۍ د ښکلي مقصد حاصلېدو دپاره، یا د ویزو دپاره، یا د محبت دپاره، یا د نکاح دپاره، یا د قرضونو دپاره، یا نورو مشکلاتو دپاره، نشنې لټې اخیستو دپاره څونه مشکلات دي، نو د هغې دپاره خیر ده که یو ګنټه مونږ تکلیف اوچت کړو. تکلیف څه دی؟ خو د الله تعالی سره مناجات دی. تکلیف څه دی؟ خو د الله تعالی وظایف کول دي، د بسم الله برکت حاصلول دي. دا به څه تکلیف محترمو. انشاءالله دغه طریقې سره دا وظیفه به تاسو وکئ. الله تعالی دې ورسره ستاسو تمام حاجات، تمام ضروريات، تمام مقاصد، شرعي حاجتونه دې الله تعالی ورسره ستاسو پوره کړي. موږ مدرسه کې هم تاسو ته انشاءالله دعاګانې کوو. پرون هم یو ملګري له استخاره هم کړې وه، د هغه څه مشکل په UK کې دی، په UK لندن کې. نو الله تعالی دې مسافر دی، بچیان هم ورسره دي. الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندګي، د عافیت او د صحت والا ورکړي. الله تعالی د دې رور پریشانۍ هم ختمې کړي. الله تعالی دې ولا رور هم هغه چې کومه مسله یې ګرده رور دې هم ورته الله تعالی را خلاص کړي. موږ ته هم